بسم الله الرحمن الرحیم. چاپخانه او پریسونه نو نو د قرآن کریم نسخه دا به خلکو په قلم ځان لیکلی. په هر دور کې د کاتبانو یو لوی جماعت به موجودو او هغوی کار به صرف دو چې قرآن شریف به لیکو او د قرآن پاک حرفونه بهتر نه بهترین انداز کې د لیکلو مشقونه به کول، محنت به کو. دا د قرآن سره د خلکو یو مینه وه، یو محبت و. خو چې کله پریس او چاپخانې راغللې نو د ټولو نه مخکې هیمبرګ مقام باندې په 1113 هجري کې قرآن پاک چاپ شو او هغه چاپ د مصر په کتابخانه کې اوس هم شته. او مسلمانانو په 1887 عیسوي کال کې سنٹ پیرس برگ نومي ښار کې لومبی قرآن شریف چاپ کړو. بیا دغه نسخه قازان کې پرته وه. په 1828 کې ایران شهر تهران کې په کاڼي باندې قرآن شریف لیکلی شو. ټول قرآن د کاڼي په تختو لیکلی.